یو ورځ زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په لاره باندې روانو چې شیطان یې ولیدو او شیطان ډېر په بد حال باندې ولیدو. نو زموږ خوږ نبی ته تپوس وکړو چې ته ولې دومره بد حاله یې، ولې دې حالات داسې کمزوری دی؟ خیر خو دی دا ویډیو لږ وګورئ، دا واقعه لږ وګورئ، زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ سبق پروت دی چې زموږ په کومو خبرو باندې شیطان کمزوری کیږي، زموږ په کومو عملونو باندې شیطان بدحاله کیږي. زموږ دپاره په دې ویډیو کې یو ډېر غټ عبرت دی، یو ډېر غټ نالج هم په دې ویډیو کې پروت دی. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ. زموږ خوږ نبي چې کله شیطان ولیدو، شیطان ډېر زیات بدحاله و. زموږ خوږ نبي ته پوښتنه وکړه چې ستا حال ولې داسې خراب دی، ته ولې داسې بدحاله یې؟ نو شیطان ورله وویل چې د ستا په امت کې، زموږ خوږ نبي ته وویل چې د ستا په امت کې داسې ستا امتیان اوه داسې کارونه دي چې هغه اوه کارونه هغوی نه پرېږدي او دغه اوه کارونه هغوی کنټینیو وساتل. نو دې سره زما حالات خرابېږي، دې سره زه کمزوری کېږم. هغه اوه کم کارونه دي، راځئ په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. ډومبنی چې کوم دی وایي کله چې ستا امتیان یو بل سره ملاویږي نو دی په یو بل باندې سلام اچوي، په یو بل باندې سلام کوي. نو دې سره وایي زه ډېره زیات بدحاله کېږم، دې سره زه کمزوری کېږم. دویمه چې کوم خبره وه، شیطان ورته ووایي چې کله د ستا امتیان یو بل سره ملو شي، ملاقات نه پس د یو بل سره مصافحه کوي، مطلب یو بل سره لاس ملاوي. لکه موږ وایو نه چې لاس ملاولو سره مینه زیاتیږي، نو دغه لاس ملاوېدو سره شیطان هم کمزوری کیږي. دریم چې کوم غټ کار دی دا چې هر کار اراده کولو نه مخکې وایي ستا امتیان چې کوم دي هغوی انشاءالله وایي. نو انشاءالله ګوره ضرور ویل پکار دي او دې سره شیطان هم کمزوری کیږي. څلورمه چې کومه غټه خبره وه دا وه چې شیطان ورته ووایي چې کله د ستا امتیان چې کله ګناه وکړي نو فورا توبه وباسي، ګناه نه پس توبه وباسي، په خپله ګناه باندې پښیمانه شي، په خپله ګناه باندې پچتاوه کوي. نو په دې وجه باندې دې سره دې عمل سره د ستا د امتیانو دې عمل سره هم زه ډېر زیات کمزوری کېږم. بل پنځم چې کوم دی وایي چې کله د ستا امتیان د ستا نوم واوري نو زر په تا باندې درود شریف ووایي، زر په تا باندې درود شریف. چې کله هم موږ د خوږ نبي نوم واورو نو موږ له پکار چې په خوږ نبي باندې درود شریف ضرور ووایو. دا عمل چې کوم دی هر انسان له پکار دی. درود شریف چې څومره فضایل دي د هغې ما ورته سوچ هم نشو کولی، شمارل خو لویه خبره ده، د هغې د شمارلو سوچ هم موږ نشو کولی. بل چې کوم دی شپږم عمل چې کوم دی په کوم باندې شیطان کمزوری کېږي او موږ امتیان کوو او موږ له کول پکار دي دا چې هر کار شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل، هر کار د الله پاک په نوم باندې شروع کول. دې سره هم شیطان چې کوم دی انتهایی کمزوری کېږي. اووم عمل چې کوم شیطان زموږ خوږ نبي له یاد کړو چې دغې عمل سره هم زه کمزوری کېږم دا چې کله هم دی روټۍ خوري څه خوري د خوراک نه مخکې کلمه وایي جي، خوراک نه مخکې کلمه ویل هم دا یو داسې عمل دی چې دې سره هم شیطان کمزوری کېږي. دا اوه خبرې چې کوم دی شیطان زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وښول چې دې اوه کارونو سره زه بدحاله کېږم، دې اوه کارونو سره زه کمزوری کېږم. نو انشاءالله کوشش به کوو چې دا اوه کارونه خپله زندګۍ کې جاري و ساري وساتو او دغه شیطان چې کوم دی خپل په دې عملونو باندې کمزوری کړو. سنت طریقې چې څومره هم دي هغه چېرې موږ زندګۍ کې اپناو کو نه انشاءالله الله پاک دې زما په ژوند کې هم او ستا څومره هم کتونکي د ټولو په ژوند کې د خوږ نبي سنت طریقې راولي. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.